ابراهیم علیه السلام واقعه خداوند متعال د اور ته اچولو واقعه الله بیانوي. خداوند متعال د ابراهیم علیه السلام هغه واقعه بیانوي کوم چې د نمرود سره مقابله وکړله او بیا د اور ته واچوي. الله هغه واقعه بیانوي. په مختصر الفاظ سره به دا خبره وکړو چې ابراهیم علیه السلام د خپل قوم ته وویله چې تاسو د څه شي عبادت کوئ؟ دا تماثیل چې کوم دي، دا بوتان چې کوم دي، تاسو د دې عبادت کوئ؟ نه خبرې کوئ سي، نه ستاسو کومک کوئ سي او نه خپله کومک کوئ سي. او بیا قسم واخیستی چې په الله دې قسم مې زه به دا بوتان ټول څه کومه، ختمومه او ټول به زه ریزه ریزه کومه. نو چې کله مناظرې و بحثونه نمرود سره ډېر وسوله، نه منله خبره. نو دوی یو ورځ جشن ته روان وله، د دوی د خوشحالي ورځ وه. نو په دغه ټیم کې ابراهیم علیه السلام ته موقع میلاو سوله. ابراهیم علیه السلام ته وویل راځه زموږ سره. ده ورته وویل زه مریض یم. نو یا حقیقت کې په دغه وخت کې دی مریض و، ورته یې وویل زه نه ځم، او یا ده ویل زه مریض یم، یعنې زما ته روحاني مرستیا دا ده چې زه مریض یم، دغه بوتان لره چې کله به یې مات کړم، کله به ریزه ریزه کړم. دواړه خبرې صحیح دي. یعنې ابراهیم پیغمبران چې دي هغه معصومین دي، پاک دي، د پیغمبرانو څخه ګناه نه کېږي او نه درواغ وایي. نو ځکه ده وویل چې زه مریض یم، نو دغه په دوه حالتو باندې څه کس دوه حالتو تعبیر پشکې وکړه، یا حقیقتا مریض و یا روحاني مرستیا دا وه چې بوتانو څه و مریض و چې کله به زه څه کړم ریزه ریزه کړم. خو دوی ولاړله خپل هغه جشن ته، خپل خوشحالي ته. ابراهیم علیه السلام ته موقع میلاو سوله او تبر یې راواخیستې او ټول یې ختم ووله. صرف هغه مشر چې کوم و هغه یې پرېښوی او د مشر په غاړه باندې هغه تبر ورکوي چې دوی راسي. حکمت په دې کې دا و چې مشر یې پرېښوی چې نور هم دوی خوارول ذلیلوله، دې لپاره چې دوی راسي او زه ورته ووایم چې دا مشر څخه پوښتنه وکړي دا کار چا وکړ، ځکه دا خصوصي خدای دی. دا لپاره دا مشر پرېښوی، دې لپاره پرې نه شوی زه ورته ووایم چې دا د غټ مشر دا کار کړی دی، ما نه دی کړی. د حکمت په دې کې دا و چې ذلیلې ولې خوارولې چې دوی راسي او پوښتنه ځینې وکړي چې دا خپل دا مشر ځینې پوښتنه وکړه دا چې کوم ستی په ګمان دا دی چې دا زموږ مشر خدای دی، دې نه پوښتنه وکړه دا کار چا کړی. دوی چې راغلل چې ویې کتل بوتان ټوله خراب میده میده سوي دي. یو د بل سره وویل دا کار چا کړی دی؟ او دا د هغه د اخره وویل چې دلته یو ابراهیم دی، نوم نومیږي ابراهیمي سړی دی، هغه ستاسو بوتان په بده سره یادوي، کیدای سي هغه دا کار کړی وي. نمرود وویل چې دی راولې خلق هم سره راجمع کړل. نمرود ابراهیم ته وویل دا کار چا کړی دی؟ اوس نو بعضې مفسرین دا وایي چې قال بل فعلوه، دلته وایي وقف وکړه. د ده مطلب دا و چې ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې دا کار یو کار دی چې یو کارکوونکي کړی دی، بس دا یې ورته وویل دا کار یو کارکوونکي کړی دی. نو مراد ځینې څوک دی؟ خپل ځان یې وښوي چې دا ما کړی دی. او بیا ورته وویل وقف وکړه، بیا ورته وویله چې کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دا ستاسو مشر خدای دی، دې نه پوښتنه وکړه چې دا کار چا کړی. نو چې کله دا ورته وویله چې دا ستاسو ګمان باندې دا ستاسو مشر خدای دی او دې نه پوښتنه وکړه، نو دوی یو د بله سره وکتل او د سرونې کښته واچوله چې دا خبرې نه کوي چې موږ پوښتنې ځینې وکړو. خو بیا هم الله دوی ذلیله خوار کړ. په دغه وخت کې بیا هم یو د بلې سره وویله چې موږ به خامخا خپل د بوتانو څه انتقام اخلو. او نمرود په امر و په حکم سره دوی داسې وکړل چې دا څو ورځې دا لرګي و دا شیان سره راجمع کړل چې موږ به څه د خپل بوتانو انتقام اخلو او ابراهیم علیه السلام به ورته اچو. خو ډېر شاخونه وو او ډېر لرګي وو او ډېر شیان سره راجمع کړله. اخر یې اور بر کوي او اور یې ښه ګرم کوي. ابراهیم علیه السلام یې ونیوی او اوس یې اور ته اچوي. اسمانو فریاد کوي، مځکې فریاد کوي، ملایکو فریاد کوي. حتی د دې پورې جبرائیل علیه السلام الله ته وویله چې یا الله سره خلیل سره څه کېږي او ته ښه پوهېږي. الله ورته وویل جبرائیل علیه السلام ته چې ورشه کومک یې وکړه. جبرائیل علیه السلام راغی، ابراهیم ته وویل چې ابراهیم زه ستا کومک کوم. ده وویل ستا کومک ته ما ضرورت نشته، الله زما کومک کوي.
بیا جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې ښه داسې وکړه د الله نه دعا وغواړه چې تا د دې اور نه بچ کړي. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې الله ما ښه ویني، ما دعا د ضرورت هم نشته چې زه اوس فریاد ورته کوم. الله حاضر و ناظر دی او الله دا زموږ خبره او دا زموږ واقعه او دا زموږ دا کار د الله ښه ویني. بیا ملایکې خداوند متعال راواستولې او ورته یې وویل چې دا زانګو دوی ټال ورکوي، دا زانګو ونیساس، دی په زانګو کې واچوئ د دې دپاره چې که داسې ورپورې وي نو هغه انډیکې به وولېږي، اور انډیکې نو په زانګو کې اچوئ چې ښه دا سنټر ته ور وولېږي، منځ ته ور وولېږي چې هلته وسوځي. نو دی په زانګو کې واچوئ، زانګو ته ټال ورکوئ، هغه ملایکو زانګو ونیوله، ټال یې نه خوړی. شیطان په شکل د یو انسان ورته راغی او کافرانو ته وویله چې داسې کیسه ده چې دا ملایکو نیولی دی دا ټال، نو څه کول پکار دی؟ یو بربنډې ښځې راولاست، داسې ښځې چې هغه فاحشې ښځې وي، داسې ښځې چې هغه سرونه لس وي، داسې ښځې چې هغه زناکاره ښځې وي، داسې ښځې چې هغه داسې جامې اغوستې وي چې هغه نږدې سي ورته ټول بدن ځینې ښکاري، داسې ښځې راولاست. نو داسې فاحش ښځې زناکاره ښځې چې په کوم ځای کې موجودې وي هلته ملایکې د رحمت بیا نه پاتې جزي پورته کېږي، ملایکې د رحمت به ولاړې سي. نو ابراهیم ته ټال ورکاست او ور واچوي اور لره. نو دغسې زناکاره ښځې راویستلې، بربنډې ښځې راویستلې، فاحشې ښځې راویستلې، بازاري ښځې راویستلې او مردارې پلیتې ښځې راویستلې. نو هغه چې رالې و دې مجلس سره چې حاضرې سوې ابراهیم علیه السلام ته، نو هغه ملایکې د رحمت چې کوم هغه پورته سولې ولاړې اسمانو ته. نو دوی ته موقع میلاستوله، ټال یې ورکړئ زانګو ته او سنټر ته منځ کې ور واچوئ. نو دې نه هم دا معلومیږي چې په کوم قوم کې زنا کېږي، په کوم قوم کې چې هغه فاحشې ښځې وي، په کوم قوم کې چې هغه زناکاره ښځې وي، په کوم قوم کې چې بربنډې ښځې وي، په کوم قوم کې چې هغه ښځې وي چې هغه خپل ستر و پرده نه کوي او د هغه رقم حساب په توره جامې باریکې اغوستې وي او سر یې داسې شالګۍ په سر وي چې هغه ورنږدې سي ټول ویښتان یې ښکاري. نو داسې ښځې چې په کوم کلي و په کوم کور کې وي هلته ملایکې د رحمت نه راځي. ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته واچوئ نو خداوند متعال دا اور ته څه وویل؟ قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. موږ ورته وویل دا اور لره چې ای اوره یخ سه، او د یخ نه بعد الله ورته وویل سالمه سه. دا سالم یې ځکه ورته وویل که الله داسې ورته وویل چې یخ سه نو دا اور به دونې یخ سوی وای چې د یخ د لاسې به ابراهیم اسلام څه کړی وای؟ مړ کړی وای. خو لیکن ورته وویل چې نه، د یخ نه بعد یې څه ورته وویل؟ وسلاما سالمه سه په ابراهیم باندې، یعنې ضرر و تکلیف ورنه کړي. نو ځکه معتدل سو، نه یخ و نه ګرم و، دغسې منځه حالت کې پشکې ناست و. الله جنت ورته جوړ کړي تر څو پورې چې اور مړ کېدی بېرته ابراهیم علیه السلام صحیح سالم څه راووتی. نو خداوند متعال هغه نه بعد بیا الله ورته وویل چې اوس نو دوی نه مني هجرت